بیګا مې د دوانو جهانو سردار امام الانبیا لیدلی دی چې ستا ژبه ښکلوله ما وی هغه ژبه ښکل نه کړم چې زما پیغمبر پې خولې ښې د شوق سره سبحان الله. او چې کله وفات شو دا امام ابو داود ګوره د احادیثو درس پې کو پیغمبر یې ژبه ښکل کړې ده. او خبره کوم چې کله وفات شو وی هغه خپله وی ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک 5 لاک احادیث لیکلي دي 5 لاک احادیث. او په 5 لاک احادیثو کې مې د ابو سنن ابي داود کې 4800 احادیث لیکلي دي. او د خپل کتاب په باره کې یو جمله ویلې ده وایي چې من کان فی بیته کتاب ابي داود د چا په کور کې چې د ابي داود کتاب پروتي فکأنما فی بیته نبی یتکلم گویا چې د په کور کې پیغمبر دی او د سره خبرې کوي شوق سره سبحان الله. داسې مبارک د چا په کورونو کې چې ابو داود شریف کتاب پروتي گویا چې پیغمبر د سره خبرې کوي. دا داسې مبارک کتاب دی. امام ابو داود رحمت الله علیه امام ابو داود رحمت الله علیه د احادیثو درس به بیانو ټول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن د هغې باوجود به د عوامو د مسلمانانو پیزارونه سمول جی خلکو سره احسان دا کو نو یو جمله ویما خوب کې آقای نامدار محمد عربي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک لراغه امام ابو داود ته وی سینو میں سلیمان بن اشعث بن اسحاق دی وی ابو داود اے سلیمان جبر آبار کا محمد رسول اللہ تے جبر آبار کا زما پیغمبر د امام ابو داود جب خل کا شوق سر سبحان اللہ جب خل کړه. سهل تستری رحمت الله علیه راغی په مجلس کې ناستو چاوتی حضرت سهل تستری رحمت الله علیه ستا په حدیث خاص څوک ته دی ول زر را پاس وی حضرت یو سوال مې دی حضرت یو سوال الله ښکاره کول بیا چې احسان باوجود د دې نه چې احادیث په ذکر کول محترم باوجود د دې نه او یو جمله ویم تاسو ته دی نه پس چې احادیث په ذکر کول او احادیث په خلکو ته ښودل او د هغه یو کتاب لیکلی دی په صحاح سته کې په غټه دوره کې طلبو ته پړاویږي چې عالم کېږي نو سنن ابي داود به ویلي نو البته عالم جوړیږي. د دې کتاب په باره کې تاسو ته یو عجیبه خبره کوم دا کتاب بیا ځان لواله وی چې کله سهل تستری په مجلس کې ناسته نو چاوته حضرت سهل تستری راغلی دی وی روی غواړي چې راغی دی ورته راپاسې وی حضرت یو خبره د کرالی پوره کولې یو سوال کوم جی یو مطالبه کوم هغه وغواړه که زما په وس کې نو دله به پوره کړم وغواړه که زما په هغه حضرت ستا په وس کې ده وی څه دي وی دا ژبه لږه رابار که هغه ته دا څه کې وی نه رابار که چې څنګه ژبه رابار کړه د هزارو علماو طلبو مجمع لګېدلې ده. سهل تستری د امام ابو داود سجستاني رحمت الله علیه ژبه ښکل کړه ژبه یې ته په خوله کې واغسته لاړې ته ځان ته راښکلې وی قسم دې دا د څه چلو کړه وی قسم د بیګا مې د دوانو جهانو سردار امام الانبیا لیدلی دی چې ستا ژبه یې ښکلوله ما وی هغه ژبه ښکل نه کړم چې زما پیغمبر په خولې ښې د شوق سره سبحان الله. او چې کله وفات شو دا امام ابو داود ګوره د احادیثو درس پې کو پیغمبر یې ژبه ښکل کړې ده. او خبره کوم چې کله وفات شو وی الله ورته وی سلیمانه ستا یو کار دی چې ما ته خوښ شوی ما وی صحیح نوم یې سلیمانو د پلار نوم یې اشعثو د نیکه نوم یې اسحاقو او د سجستان نو سلیمان بن اشعث بن اسحاق سجستانی رحمت الله علیه په دې باندې یادېدی نوم دی. او ابو داود یو کتاب یې لیکلی دی او دا کتاب یې لیکلی دی وی خوب کې چا ولید حضرت بخانه دې څنګه وشوه تنګ شوی خو نه یې که نه که تنګ شوی چې بند کړم حضرت بخانه دې څنګه وشوه وی بخانه مې په یو خبره وشوه ځکه چې ما 5 لاک احادیث د محمد رسول الله لیکلي پیغمبر زما ژبه ښکل کړې ده پیغمبر زما تندې او شونډې ښکل کړي دي لیکن الله راته ووی سلیمانه ستا یو عمل ما ته خوښ شو نو پې باندې مې وبخلې ما وی حضرت څنګه خدایه څنګه نو الله راته ووی ابو داود یو پیرا ته په کشتۍ کې روان وی نو تا سره خوا کې یو بله کشتۍ تېره شوه نو یو کس اپرنجي وکړه او اپرنجي سره چې کوم دی نو څه الحمدلله ووې نو تا یرحمک الله ورته ووې خو ستا تصور دا و چې دا د نه دي اورېدلی نو راشه مسلمان د احسان به ورسره وکړم نو په مخامخ به یې ورته ووایم نو کیدای شي زړه خوشحاله شي نو تا گویا 3 دیناره یا په 3 درهمو باندې وړه غوندې کشتۍ ونیوله او دې کشتۍ پسې دې ورپسې کړه چې هلته ور ورسېده تا ورته وی یرحمک الله وی قسم دې د هغې روز نه درته ما आवाज وکړ چې اے سلیمان ابو داوده قسم دې په 3 دینارو د جنت وګټې شوق سره سبحان الله وایي
داسې انسان پدریو نو ما سوي قرآن کې الله فرمایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان مقابله کې د سره یو انسان احسان وکړ نو تم وسره احسان وکړه ته وسره احسان مونږ سره الله څومره احسان کړی تاسو وګورئ مونږ د الله احسان برابر نه کړو الله زه په اعضا او روح پیدا کړی ما سالم پیدا کړی ما اولاد ښځه بچي را کړي دي ګرو بار کاروبار را کړی دي خو زه د الله نه شکر ګزار نشم ما چرته د الله سره احسان اونک او د الله احسان څه دی محترمو د الله عبادت کول نو چې یو انسان د الله احسان نشي الله سره احسان نشي کولی د الله شکریا او عبادت نشي کولی هغه به د انسانانو سره ادا کوي مونږ تاسو په معاشره کې وګورئ ماته چې اکثر اواز ضرور رسي کاری صاحب جی چې چا سره ښه کوم نو آراته بدیږي چا سره چې جی ښه کوم نو آرا سره دا د موستا معاشره جوړه شوې ده چې چا سره ښه کوم نو آرا سره بدیږي सलाम अलैका सलावत